د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی و. 12 تاریخ د دې میاشتې یا 8 تاریخ د دې میاشتې بنا بر اختلاف، خو په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی او دنیا ته راتله هم د نبی علیه السلام ډیر په عجیبه شان سره. عبدالمطلب صاحب وایي سحر ټیم و او د خانه کعبې سره په خوا کې ناست وم. وایي ناسا په یو درز وشو او د خانه کعبې دا دیوالونه ځمکې له راله او بیا اوچت شو. وایي زه چې دا حالت مې ولید نو زه ډېر ویرېدم چې داسې چل وشو. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی و. 12 تاریخ د دې میاشتې یا 8 تاریخ د دې میاشتې بنا بر اختلاف، خو په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی او دنیا ته راتله هم د نبی علیه السلام ډیر په عجیبه شان سره. عبدالمطلب صاحب وایي سحر ټیم و او د خانه کعبې سره په خوا کې ناست وم. وایي ناسا په یو درز وشو او د خانه کعبې دا دیوالونه ځمکې له راله او بیا اوچت شو. وایي زه چې دا حالت مې ولید نو زه ډېر ویرېدم چې داسې چل وشو. وایي زر مې کور ته منډه کړه چې کور خو به خیر وي چې دا څه وشو. داسې په منډه او په یره چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړو کور خیر دی؟ وی وویلی شو راته چې خیر دی خو ستا د مړ زوی د عبدالله زوی پیدا شو. ستا کومه انګور چې د امینه بیبي د هغې زوی پیدا شو. نو عبدالمطلب صاحب نبی علیه السلام زر د انګور د غیږ نه راواغست خپلې غیږې ته یې کړو او چې داسې راواغستو نو خانه کعبې ته یې رامنډه کړه. راغې او غیږ کې نیولی دی او د خانه کعبې نه پې 7 طوافه ګیر چاپېره وکړل او چې طوافونه یې په نبی علیه السلام وکړو نو کور ته یې واپس بوس. د پیدایش سره نبی علیه السلام د خانه کعبې طواف کړی دی.
نو هغه دا میاشت وه، دا ربیع الاول میاشت وه. په دې میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته تشریف راوړی دی. نو په دې میاشت کې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ډیر زیات ویل پکار دی. حافظ ابن حجر رحمه الله لیکي وی کو چرته یو انسان د خپل سا اغستو په شانتي په نبی علیه الصلاة والسلام درود وایي، لکه څنګه چې سړی سا اخلي دغه شانتي دی په نبی علیه الصلاة والسلام مسلسل همیشه د پاره په ټول ژوند کې درود وایي، بیا هم دی د نبی علیه الصلاة والسلام د احساناتو بدله نشي پوره کولی. په مونږ باندې چې د نبی علیه السلام څومره احسانات دي. نو د دې وجې نه په دې میاشت کې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې څه زیات وایي؟ درود زیات وایي، درود زیات وایي. او د درود شریف ډیر زیات برکات هم دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې ناست او صحابه کرام ته غیر چاپیره ناست. یو صحابي ته نه تاسو کو وی دا الله پاک پیغمبره ز پتا باندې درود ډیر زیات واما، خدا را ته او چې د زیادت سم مقدار وي څومره در باندې واما. زه خو به تا درود زیات وام، ډیر وام، خو څومره زیات در باندې ووام. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ته څنګه په ما باندې زیات درود وایي؟ نو دې صحابي ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره په شپه او ورځ کې زه یوه حصه په تا باندې درود وامه او دوه حصې نور ذکر کوم. یوه حصه په تا باندې درود وام او دوه حصې نور ذکر کوم. آیا دا درود په تا باندې کافی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دی زیات کو نو خبوي، دا درود دی په ما زیات کو نو سبوي خبوي. دی صحابی دی نبیا تا پوسو کو وی دا اللہ پاک پیغمبر چی بیا یو کار وکما شپا و رز کی نیمه حصہ پتا باندې درود واما او نیمه حصہ نور ذکر کوم. آیا دا درود با پتا باندې کافی وی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی په ما زیات کو نو دا بتاله خوي، دا بتاله سوي خوي. هغه صحابي بیا تاسو کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا او رز کی دوی سے پتا باندې درود واما او یوه حصہ نور ذکر کوم. آیا دا درود په پتا باندې کافی وی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی زیات کنو خبوي، دا درود دی په ما زیات کنو سبوي خبوي. هغه صحابي بیا فرمایي وی دا الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولی نه کومه، بیا یو کار ولی نه کومه چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي، ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وام، دا درود به کافی وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي، داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي. الله تبارک وتعالی بستا دوه کار وکړي، یو دا چې الله به د هر غم نه بېغمه کړي، الله تبارک وتعالی به د هر غم نه څه کړي؟ بېغمه کړي، بېغمه کړي. او دویم الله به د کړي ګناهونه معاف کړي. دا زمونږ د ټولو مقصود او مرام دی که نه دی؟ دا زمونږ د ټولو مطلوب دی، مقصود دی.
دا مو خواهش دی، دا مو ارمان دی. الله دنیا کې یو بیغمه زندگی راکا. الله په دنیا کې څه راکا؟ یو بیغمه زندگی راکا. د ټینشنونو نه، د سوچونو نه، د فکرونو نه الله خلاص ژوند راته نصیب کا. دا د هر سړي خواهش دی او که نه دی؟ الله بی فکر زندگی ما ته په دنیا کې راکا. او الله انسان یم، ستا بنده یم، ګناهونه به رانه ډېر شوي الله، خو چې د قیامت ورځ شي الله دا کړي ګناهونه راته معاف کړه. داسې ده که نه ده؟ دا د هر انسان مقصد دی او که نه دی؟ نو نبی علیہ السلام دی صحابی ته فرمایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي، په ما باندې درود وایا، الله به ستا دا دوه کاره وکړي. الله به دې دا دوه کاره وکړي. نو په نبی علیہ السلام باندې په دې میاشت کې درود زیات وایي. څه وایي پې؟ درود پې زیات وایي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. وی کوم انسان چې دا درود شریف په شپه ورځ کې زر پیرې وایي، کوم درود شریف؟ زه یې درته وامه. کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر پیرې وایي، وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی. وی کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر پیرې وایي، الله به د زړه ټول حاجتونه پوره کړي. الله تبارک وتعالی به ورله په رزق کې برکت ورواچي. الله تبارک وتعالی به په بندې دروازې کولو کی، الله به بندې مخ خلاص کی، او په دې زړه کې به یو سکون، یو آرام او یو خوشحالي محسوسوي دی چې دا درود څوک د ورځې زر پیرې وایي، وصلی الله علی النبی الامی. په نبی علیہ السلام باندې درود زیات وایي، زیات. مونږ چې درود وایو نو څه وایو؟ اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. ډېر ښکلی نوم دی محمد، ډېر ښایسته نوم دی. علما لیکي وایي نوم کو هر یو نوم ځان لږ دی، خو محمد ورسره ملګری کوه. د نوم سره دې څه ملګری کوه؟ محمد ملګری کوه. دا ډېر برکتي نوم دی، دا ډېر ښکلی ښایسته نوم دی. نبی علیه السلام فرمایي وایي د قیامت ورځ به وي، حساب کتاب به وشي، فیصله د جنت او د جهنم به وشي. وانا اول من يقرع باب الجنه، ز اول انسان هغه یم چې د جنت دروازې ته به کړس ورکومه. د جنت دروازه به بند دی، زه اول هغه انسان یم. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه به د جنت دروازې ته څه ورکمه؟ کړس ورکم. وی د دنې نه به خزانچي اواز وکړي، د جنت چې کوم څوکیدار دی د دروازې د دنې نه به اواز وکړي، من انت، څوک چې دروازه دې وکړسوله؟ زه به ورله جواب ورکم چې محمد. زه څوک یمه؟ محمد یمه صلی الله علیه وسلم. وی د جنت د دروازې چې کوم چوکیدار دی هغه به د دنې نه جواب ورکړي چې ما ته حکم شوی چې محمد نوم درته یاد شي، اول به دروازه هغه ته خلاصوي. ما ته هم ویلی شوي وو چې اول دروازه د جنت په محمد ته خلاصوي صلی الله علیه وسلم. نو دا هغه نوم دی چې اول به د جنت د دروازې سره هم یادېږي. د جنت د دروازې سره اول نوم چې یادېږي هغه به کوم نوم وي؟ محمد. ډېر ښایسته نوم دی. نبی علیه السلام چې پیدا شو نو نیکۍ ورته نوم کېښود محمد.
عبدالمطلب صاحب ورته نوم څه کېښودو؟ محمد. نو خلکو ورته وی عبدالمطلبه دا نوم خو ستا په آباو په اجدادو کې چرته نه دی تیر شوی، دا دې څنګه عجیبه نوم کېښودو؟ د عربو عادت دا دی هغوی د خپلو کشرانو نومونه د خپلو مشرانو په نومونو سره ږدي. اکثر د نوسي او د نیکه یو نومي مونږ یې بې ادبي ګڼو که نه؟ چېرته په کور کې کشر له په مشرانو کې څه نوم کېږي وي دا څه بې ادبی، دا خو د بابا نوم دی تا دله کېښودو. د عربو عادت دا دی چې هغوی د خپلو د کشرانو نومونه د مشرانو په نومونو سره ږدي. نو اکثر د نیکه او د نوسي یو نومي. نو چې کله عبدالمطلب صاحب نبی علیه الصلاة والسلام ته محمد نوم کېښودو نو خلکو ورته ویل وی څه عجیبه نوم دې کېښودو، دا خو ستا په مشرانو کې اړو چېرته تېر شوی نه دی. نو عبدالمطلب ورته جواب ورکو وی محمد مې ورله ځکه نوم کېښودو چې د مشرق او د مغرب د شمال او د جنوب خلک د صفتونه کوي. الله د محمد معنی څه ده؟ ستایلی شوی، صفت کړی شوی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په ځمکې او په اسمانونو کې څه کېږي؟ صفت کېږي. ځکه مې ورله محمد نوم کېښودو، ډېر ښایسته نوم دی. نو چې چېرته هم نوم دی کو هر نوم دی خو علما وایي محمد ورسره څه کا؟ ملګری کا. نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په دې میاشت کې درود ډېر زیات وایه، ډېر زیات وایه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي، د چا چې په ما باندې څه زیات وي؟ درود زیات وي. هغه انسان به د قیامت په ورځ د ټول نه زیات نږدې ما ته وي. صحابه کرام ناست دي، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په ما باندې درود زیات زیات وایه، او خاص کر د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې بیا ډېر زیات وایه. نو یو صحابي تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره قد ارمتا او بلیتا، دو قسم الفاظ حدیث مبارک راغلي. د الله پاکه پیغمبره تو خو به د خاورو سره خاورې شوی یې، ستا خو به اډوکې ریزه ریزه شوي، مونږ چې په تا باندې درود وایو نو تا ته به څه فایده درکوي؟ نبی علیہ الصلاة والسلام ورله جواب ورکو وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء، ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. الله په ځمکه باندې د پیغمبرانو جسمونه حرام کړي دي. زمون جسم ته ځمکه څه نشي ویلی، پیغمبرانو جسمونو ته نبی علیه السلام وفرمایل. دا زمون عقیده ده، د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې څومره پیغمبران دي یوازې نبی علیه الصلاة والسلام نه، چې څومره پیغمبران دي د هغې جسم مبارک چې کوم په ژوندانه و اخکه جسم مبارک په قبرونو کې بالکل سلامت پروت او تر قیامت پورې به دغه شانتې سلامت پروت. الله پیغمبران خو پیغمبران دي، د حافظ قرآن جسم ځمکه نه خوري. حدیث مبارک کې راځي وی اذا مات حامل القرآن، چې کله حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحمه، ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري، ته د غوښې به ای ځمکې د حافظ قرآن ستا خوراک له نه دی درغلی، دا معمولی انسان نه دی، د ده په سینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي. دا معمولی انسان نه دی، د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي، د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. قالت الارض، ځمکه جواب ورکړي الله تبارک وتعالی ته ای وربي، ای زما ربه کیف آکل لحمه، زه به د ده غوښې څنګه خورمه، وکلامک فی جوف، د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی،
الله زه د حافظ قرآن غوښې څنګه وخورم د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی. نو د حافظ قرآن غوښم الله په ځمکه باندې څه کړې ده؟ پیغمبر خو ډېر لوړ شان لري، خو ډېر اوچت شان لري، د هغه شان ته څوک رسېدی شي؟ الله علماء لیکلي دي وایي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د دغه مقبرې والو نه عذاب پورته کوي. په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي ته دغه مقبرې والو نه الله څه پورته کوي؟ عذاب پورته کوي. غرض می دا کو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت په ورځ به ما ته هغه انسان ډیر نږدې وي چې په ما درود زیات ویلي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په ما باندې درود ویل دا د انسان ګناونه داسې ختمي لکه په اور چې اوبه واړی. ماء البارد الفاظ راغلی لکه په اور چې یخې اوبه ورواړی اور مړ کي. دکه شانتې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ویل د انسان ګناونه ختموي. الله او درود چې د کله زیات ویل کنه الله به درته ډېر لوړ مقام په دنیا کې هم درکي او په آخرت کې هم درکي. امام شاه ولی الله رحمه الله تاسو به نه پیژنئ، علما یې ډېر ښه پیژني. امام شاه ولی الله رحمه الله دا یو داسې عالم تیر شوی دی که نه چې د هندوستان او د پاکستان څومره علما دي دوی خپل د حدیثو سند نبی علیه الصلاة وسلام ته بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسولی. ځکه اوس د خپلو حدیثو سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسوم په منځ کې به امام شاه ولی الله ضرور زما استاذ کیږي. دا کې دی نشي چې امام شاه ولی الله رحم الله زما استاذ نشي او زه د خپلو حدیثو سند چاته ورسوم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دا نشي کېدی. د هر عالم په سند کې به نوم د امام شاه ولی الله خامخا راځي. دا یو داسې عالم تیر شوی، داسې عالم هغه ویل الله تبارک وتعالی ماته او زما خاندان ته چې دا څه راکړي دي که نه دا د درود شریف په ویلو سره راکړي دي. ماته او زما خاندان ته چې دا کم مقام میلاو شوی، دا کم مرتبه میلاو شوی ده، وی دا د درود ویلو په برکت سره میلاو شوی ده. ته خو درود شریف ووایه که نه چې ته د دې برکات وینې، ته د دې برکت په خپل ځان کې ویني، ته دې برکت ته په اولاد کې ویني، ته دې برکت ته په نوسو کې ویني. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې زیات درود وایي په ما باندې دا ویونکی به په خپل هم رنګ وي، ته د بچي به هم رنګي او د نوسي به هم رنګي. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات څه وایي؟ درود وای، درود زیات وای، درود زیات وای. الله به دې بندې مخې په دنیا کې کولاوي، الله به دې په مال کې برکت واچ، برکت به دې الله په مال کې واچ. الله د درود شریف په فضیلت کې یو کتاب دی دلائل الخیرات، د دې کتاب نوم دی دلائل الخیرات. او د دې کتاب مصنف چې کوم دی د هغه نوم دی علي بن حسین الجزولی رحمه الله. علي بن حسین الجزولی رحمه الله د دې کتاب مصنف دی. هغه په دې کتاب کې په خپل لیکلي دي چې ما دا کتاب ولې د درود شریف په فضیلت کې ولیکو. هغه یې وجې لیکي، هغه وایي داسې کار و چې زه یو ځل په سفر باندې تلم، نو په یو خوشي بیابان ورلم، نو د مانځه ټایم شو، د مانځه وخت شو، نو اوبه مې کتې نو په نظر مې یو کوی راغی، ما وی زه کوی دی اوبه به پکې زه بیا اودس وکړم مونځ به وکړم. اوس چې کوی له ورلم کوی کې اوبه شته دی خو په کوی باندې نه بوکه شته او نه رسۍ شته.
رسۍ نشته او اوبه هم نشته دی نو اوبه خو شته دی خو روان هم دی څنګه سلوخې نشته د اوبو د راغستو په دې پریشانۍ کې ودرېدم چې خدایه څه چل وکړمه اوس کو تیمم کوم نو اوبه خو موجود دي اوبه خو شته دی اول خو د دې کوشش کول غواړي چې د اوبه راوالمه په دې سوچ او فکر کې ولاړو وي زما خیال نه و دغلته یو کور د هغې د کړکۍ نه زه یو ماشوم یې کولم د کړکۍ نه یو ماشوم یې کولم بهرحال هغې چې زه به پریشانۍ کې لیدلی یم په سوچ کې لیدلی یم وي هغه د کور د کړکۍ نه راکوزه شوه زما خواله راله وي ما ته وی چې بابا ولې خفه ولاړې څه پریشاني ده ما ورته وی چې پریشاني دا ده کویې شته اوبه شته خو لوښې نشته رسۍ نشته چې اوبه ترې راوالم اودس پې وکړم مونځ رانه قضا کېږي ځکه خفه ولاړ یم ما ته وی چې یاره ستاسو نیک عمل نشته دی چې د هغې د وجې نه تا ته د اوبه راوخیږي ماشومه ده ښه ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي د نیک عمل د وجې نه د خپلو بچو داسې تربیت وکئ تربیت داسې وله ذهن سازي وکئ دا تربیت او ذهن سازي صرف میندې کولی شي ګورې یاد وساتئ ما ته وی چې ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي ما ته وی چې داسې څه نیک عمل دی چې ما ته پې اوس د کوی نه ښکتې نه اوبه راوخیږي داسې څه نیک عمل دی ما ته وی چې ته څوک یې ما وی چې زه علي بن حسین الجزولي کم هغه لوی عالم چې یادېږي خلک چې وایي ډېر بزرګ انسان یو لوی عالم یو نوی نیک عمل هغه ته ما وی چې هغه ځایمه خلک چې راته لوی عالم وي خلک راته وایي نو دغه یم نو وی چې مړه څه خلک وایي چې لوی عالم دی ته سیټ ته شه ته ماشومه ده ته سیټ ته شه ما کتل ماشومې ته چې داسې چل کوي ماشومه د کوی غاړې له ورله کوی ته یې لاړې توکړې چې لاړې توکړې اوبه را روانې شوې را روانې شوې د کوی سر له راورسېدې بروبر راورسېدې ما ته وایي چې بابا اودس پکې وکړه اوس اودس پکې وکړه برې اوبو کې ما ماشومه د مټ نه راټینګه کړه چې اودس خو به وکړم خو ته راته ووایه چې الله تعالی دا کرامت د کوم طرفه درکړی دی معشومه الله تبارک وتعالی دا دومره کرامات تا ته په کوم عمل درکړي دي چې ستا په لاړو کې الله دومره طاقت یې چې د کوی اوبه پې د ویښ نه سر له راخیږي څه عمل دی ستا کوم عمل دی هغې ماشومې راته وی چې داسې هېڅ عمل مې نشته دی خو په نبي علیه صلات وسلام باندې درود زیات وه په نبی علیه صلات وسلام باندې څه زیات وامه درود وامه بس د دغې درودو د وجې نه الله زما بندې مخې کولاوي هر مشکل راته الله د دغې درود د وجې نه اسانې د دغې درود په برکت سره ماته هر مشکل کار اسانېږي امام جزولی رحمه الله فرمایي وي اودس خو مې وکړو مونځ مې وکړو خو دا مې قصد وکړو اراده مې وکړه کو کلي ته لاړم په خپل ژوند کې به ضرور د درود شریف په فضیلت یو کتاب لیکم دا مې قصد وکړو اراده مې وکړه او چې کلي ته رالمه نو دلایل الخیرات کتاب مې ولیکو چې دا د درود شریف په فضیلت کې دی الله نو په نبی علیه صلات وسلام باندې درود زیات وایي څه پې وایي دا درته نه وایم چې نور نیک اعمال مه کوئ نور ذکر مه کوئ نور ذکر هم زیات کوه چې څومره درنه کېږي وایه خو زمونږ خلک نور ذکر زیات کوي خو درود شریفو سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله دا اذکار الحمدلله مونږ کوو کنه او ښه په ډېروالي سره کوئ څومره چې کولی شئ دا د الله ذکر دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې لمدی ژبه دې همیشه ستا په څه لمدی د الله په ذکر باندې لمدی نو ذکر کوو دا بهترین ذکر دی خو کمې په مونږ کې دا دی چې مونږ درود شریف نه وایو درود شریفو نه وایو نو په نبی علیه صلات وسلام باندې درود شریف هم زیات وایي ټیک ده په نبی علیه صلات وسلام باندې درود چې څومره درنه زیات کیږي دومره وایي د دې ډېر زیات فضایل دي ډېر زیات فضایل دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای صحابه کرامو ته وی تاسو ته بخیل معلوم دی چې بخیل سړی څوک دی بخیل پیژنئ بخیل څوک دی
صحابه کرامو جواب ورکو وی الله او د الله رسول به ډیر خفیجنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی بخیل خغه انسان دی چې د چا وړاندې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې درود نه وایي. د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې څه نه وایي؟ درود نه وایي. حدیث مبارک کې راځي وای کوم انسان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي او دې په درود نه وای دا انسان بے وفا دی. دا انسان څه دی؟ بے وفا دی. د نبی علیہ السلام سره وفا نه کوي، د نبی علیہ السلام سره مینه نه کوي. بل علماء لیکلی دي وای کوم انسان په وړاندې چې د نبی علیہ السلام نوم مبارک ذکر شي او د درود نه وایي کنه نو د قیامت په ورځ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک دیدار اونکي، د نبی علیہ السلام د دیدار نه به محروم شي. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان په وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي او د په ما باندې درود نه وایي د جنت لار فریخ او د جهنم په لار روان شوی دی. الله او چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو ځل درود وي، یو ځل درود وي، حدیث مبارک کې راځي الله دې په اسمانونو کې لزل یاد کی، لزل دی یاد کی. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې څه وایي؟ درود زیات وایي. دا مې د دې میاشتې په مناسبت سره دا بیان درته ځکه وکړو چې دا د ربیع الاول میاشت ده، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش میاشت ده، دا میاشت زمونږ دپاره د خوشحالو میاشت ده، دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې د دواړو جهانو سردار تشریف راوړی دنیا ته، دا هغه میاشت ده چې د کفر تیارې په دې سره ختمې شوي دي. دا د ربیع الاول میاشت ده. نو په دې کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي. دویم د جمعې په ورځ باندې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود هم وایي او دویم د جمعې په ورځ باندې سوره کهف خامخا وایي، سوره کهف خامخا وایي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وای کوم انسان چې د جمعې په ورځ باندې سوره کهف وایي کنه نو د یوې جمعې نه والا تر بلې جمعې پورې به د مخې ته نور وي، د مخې ته به څه وي؟ نور به وي، رڼا به وي. دی چې هر کار کوي د ته به هغې کې به رڼا دی به بد نه راځي، د به ټول دا هفته په خیر سره تیریږي. نو د جمعې په ورځ باندې ضرور سوره کهف هم وایي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د ربیع الاول میاشت شروع ده، دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی و. 12 تاریخ و د دې میاشتې یا 8 تاریخ و د دې میاشتې بنا بر اختلاف. خو په دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی دی او دنیا ته راتله هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر په عجیبه شان سره. عبدالمطلب صاحب وایي سحر ټیم و او د خانه کعبې سره په خوا کې ناست وم، وایي ناسا په یو درز وشو او د خانه کعبې دا دیوالونه ځمکې لراله او بیا اوچت شو. وایي زه چې دا حالت مې ولید نو زه ډېر ویرېدم چې داسې چل وشو. وایي زر مې کور ته منډه کړه چې کور خو به خیر وي چې دا څه وشو. داسې په منډه او په یره چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړو کور خیر دی؟ وی وویلی شو راته چې خیر دی خو ستا د مړ زوی د عبدالله زوی پیدا شو،
ستا کومه انګور چې د امینه بیبي د هغې زوی پیدا شو نو عبدالمطلب صاحب نبی علیه السلام زر د انګور د غیږ نه راواغس خپلې غیږې ته کو او چې داسې راواغستو نو خانه کعبې ته یې رامنډه کړه راغې او غیږ کې نیولی دی او د خانه کعبې نه پې اووه طوافه ګیر چاپېره وکړل او چې طوافونه یې په نبي علیه السلام وکړو نو کور ته یې واپس بوس د پیدایش سره نبی علیه السلام د خانه کعبې طواف کړی دی نو هغه دا میاشت وه دا ربیع الاول میاشت وه په دې میاشت کې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی نو په دې میاشت کې په نبی علیه السلام باندې درود شریف ډیر زیات ویل پکار دی حافظ ابن حجر رحمه الله لیکي وی کو چرته یو انسان د خپل سا اغستو په شانتي په نبی علیه السلام درود وایي لکه څنګه چې سړی سا اخلي دغه شانتي دی په نبی علیه السلام مسلسل همیشه د پاره په ټول ژوند کې درود وایي بیا هم دی د نبی علیه السلام د احساناتو بدله نشي پوره کولی په موږ باندې چې د نبی علیه السلام څومره احسانات نو د دې وجې نه په دې میاشت کې په نبی علیه السلام باندې څه زیات وایي درود زیات وایي او د درود شریف ډیر زیات برکات هم دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې ناست او صحابه کرام ته غیر چاپیره ناست یو صحابي ته نه تاسو کو وی دا الله پاک پیغمبره ز پتا باندې درود ډیر زیات واما خدا را ته او چې د زیادت سم مقدار وي څومره در باندې واما زه خو به تا درود زیات وام ډیر وام خو څومره زیات در باندې وام نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ته څنګه په ما باندې زیات درود وایي نو دې صحابي ورته وفرمایل وی دا الله پاک پیغمبره په شپه او ورځ کې زه یوه حصه په تا باندې درود واما او دوه حصې نور ذکر کوم یوه حصه په تا باندې درود وام او دوه حصې نور ذکر کوم آیا دا درود په تا باندې کافی دی نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دی زیات کو نو خبوي دا درود دی په ما زیات کو نو سبوي خبوي دی صحابی تی نبیا تا پوسو کو وی دا اللہ پاک پیغمبر چی بیا یو کار وکما شپا و رز کی نیم حصہ پتا باندی درود واما او نیم حصہ نور ذکر کوم آیا دا درود با پتا باندی کافی وی نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی په ما زیات کو نو دا بتا لخوي دا بتا لسوي خوي هغه صحابي بیا تاسو کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا او رز کی دوی سی پتا باندې درود واما او یوی سه نور ذکر کوم آیا دا درود په پتا باندې کافی وی نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی زیات کنو خبوي دا درود دی په ما زیات کنو سبوي خبوي هغه صحابي بیا فرمای وی دا الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولی نکوما چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وام دا درود به کافی وي نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي داسې دی وکړو دا څنګه چې
ته وایې چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي، الله تبارک وتعالی به ستا 2 کاره وکړي. څو کاره به دې وکړي؟ 2 کاره. کم کم؟ یو ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی اذن تکفا همک، او دویم ویغفر ذنبک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وستا به الله تبارک وتعالی 2 کار وکي. کم کم؟ یو دا چې الله به د هر غم نه بېغمه کي، الله تبارک وتعالی به د هر غم نه څه کي؟ بېغمه کي، بېغمه کي. او دویم ویغفر ذنبک، الله به د کړي ګناهونه معاف کي. دا زمونږ د ټولو مقصود او مرام دی که نه دی؟ دا زمونږ د ټولو مطلوب دی، مقصود دی، دا مو خواهش دی، دا مو ارمان دی. الله دنیا کې یو بېغمه زندگی راکا، الله په دنیا کې څه راکا؟ یو بېغمه زندگی راکا، د ټینشنونو نه، د سوچونو نه، د فکرونو نه الله خلاص ژوند راته نصیب کا. دا د هر سړي خواهش دی او که نه دی؟ الله بے فکر زندگی ما ته په دنیا کې راکا، او الله انسان یم، ستا بنده یم، ګناهونه به رانه ډېر شوي الله، خو چې د قیامت ورځ شي الله دا کړي ګناهونه راته معاف کا. داسې ده که نه ده؟ دا د هر انسان مقصد دی او که نه دی؟ نو نبی علیہ السلام دی صحابی ته فرمائی چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي، په ما باندې درود وایا، الله به ستا دا 2 کاره وکړي، الله به دې دا 2 کاره وکړي. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دې میاشت کې درود زیات وایي. څه وایي پې؟ درود پې زیات وایي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. وی کوم انسان چې دا درود شریف په شپه ورځ کې 1000 پیرې وایي، کوم درود شریف؟ زه یې درته وامه. کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود 1000 پیرې وایي، وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی. وی کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود 1000 پیرې وایي، الله به د زړه ټول حاجتونه پوره کړي. الله تبارک وتعالی به ورله په رزق کې برکت ورواچي، الله تبارک وتعالی به په بندې دروازې کولو کی، الله به بندې مخ خلاص کی، او په دې زړه کې به یو سکون، یو آرام او یو خوشحالي محسوسوي دی چې دا درود څوک د ورځې 1000 پیرې وایي، وصلی الله علی النبی الامی. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي، زیات. مونږ چې درود وایو نو څه وایو؟ اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. ډېر ښکلی نوم دی محمد، ډېر ښایسته نوم دی. علما لیکي وایي نوم کو هر یو نوم ځان لږ دی، خو محمد ورسره ملګری کوه، د نوم سره د څه ملګری کوه؟ محمد ملګری کوه. دا ډېر برکتي نوم دی، دا ډېر ښکلی ښایسته نوم دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت ورځ به وي، حساب کتاب به وشي، فیصله د جنت او د جهنم به وشي. وانا اول من يقرع باب الجنه، زه اول انسان هغه یم چې د جنت دروازې ته به کړس ورکوم، د جنت دروازه به بند دی، زه اول هغه انسان یم. نبی علیہ السلام فرمایي زه به د جنت دروازې ته څه ورکم؟ کړس ورکم. وی د دنې نه به خزانچي اواز وکړي
د جنت چې کوم څوکیدار دی د دروازې د دنې نه به اواز وکړي من انت څوک چې دروازه دې وکړسوله زه به ورله جواب ورکم چې محمد زه څوک یمه محمد یما صلی الله علیه وسلم وی د جنت د دروازې چې کوم چوکیدار دی هغه به د دنې نه جواب ورکړي چې ما ته حکم شوی چې محمد نوم درته یاد شي اول به دروازه هغه ته خلاصوي ما ته هم ویلی شوي وو چې اول دروازه د جنت په محمد ته خلاصوي صلی الله علیه وسلم نو دا هغه نوم دی چې اول به د جنت د دروازې سره هم یادیږي د جنت د دروازې سره اول نوم چې یادیږي هغه به کوم نوم وي محمدي ډیر ښایسته نوم دی نبی علیه الصلاة والسلام چې پیدا شو نو نیکۍ ورته نوم کېښود محمد عبدالمطلب صاحب ورته نوم څه کېښودو محمد نو خلکو ورته وی عبدالمطلبه دا نوم خو ستا په آباو په اجدادو کې چرته نه دی تیر شوی دا دې څنګه عجیبه نوم کېښودو د عربو عادت دا دی هغوی د خپلو کشرانو نومونه د خپلو مشرانو په نومونو سره ږدي اکثر د نوسي او د نیکه یو نومي مونږ یې بې ادبي ګڼو که نه چېرته په کور کې کشر له په مشرانو کې څه نوم کېږي وي دا څه بې ادبی دا خو د بابا نوم دی تا دله کېښودو د عربو عادت دا دی چې هغوی د خپلو د کشرانو نومونه د مشرانو په نومونو سره ږدي نو اکثر د نیکه او د نوسي یو نومي نو چې کله عبدالمطلب صاحب نبی علیه الصلاة والسلام ته محمد نوم کېښودو نو خلکو ورته ویل وی څه عجیبه نوم دې کېښودو دا خو ستا په مشرانو کې اړو چېرته تیر شوی نه دی نو عبدالمطلب ورته جواب ورکو وی محمد مې ورله ځکه نوم کېښودو چې د مشرق او د مغرب د شمال او د جنوب خلک د صفتونه کوي الله د محمد معنی څه ده ستایلی شوی صفت کړی شوی نو د نبی علیه الصلاة والسلام په ځمکې او په اسمانونو کې څه کېږي صفت کېږي ځکه مې ورله محمد نوم کېښودو ډېر ښایسته نوم دی نو چې چېرته هم نوم دی کو هر نوم دی خو علما وایي محمد ورسره څه کا ملګری کا نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په دې میاشت کې درود ډېر زیات وایه ډېر زیات وایه ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي د چا چې په ما باندې څه زیات وي درود زیات وي هغه انسان به د قیامت په ورځ د ټول نه زیات نږدې ماته وي صحابه کرام ناست دي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په ما باندې درود زیات زیات وایه او خاص کر د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې بیا ډېر زیات وایه نو یو صحابي تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره قد ارمتا او بلیتا دوه قسمه الفاظ حدیث مبارک کې راغلي د الله پاکه پیغمبره تو خو به د خاورو سره خاورې شوی یې ستا خو به اډوکې ریزه ریزه شوي مونږ چې په تا باندې درود وایو نو تا ته به څه فایده درکوي نبی علیہ الصلاة والسلام ورله جواب ورکو وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء الله په ځمکه باندې د پیغمبرانو جسمونه حرام کړي دي زمون جسم ته ځمکه څه نشي ویلی پیغمبرانو جسمونو ته نبی علیه السلام وفرمایل دا زمون عقیده ده د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې څومره پیغمبران دي یوازې نبی علیه الصلاة والسلام نه چې څومره پیغمبران دي د هغې جسم مبارک چې کوم په ژوندانه و اخکه جسم مبارک په قبرونو کې بالکل سلامت پروت او تر قیامته پورې به دغه شانتې سلامت پروت الله پیغمبران خو پیغمبران دي د حافظ قرآن جسم ځمکه نه خوري
حدیث مبارک کې راځي وی اذا مات حامل القرآن چې کله حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى زمکې ته وحی وکي الله تاكل لحمه ای زمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري ته د غوښې به ای زمکې دا حافظ قرآن ستا خوراک له نه دی درغلی دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي ای زمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري قالت الارض زمک جواب ورکی اللہ تبارک و تعالی تا ای وربی ای زما ربا کیف آکل لحما زبد دغوخ سنگ خورما وکلامک فی جوف دا چا پسینه که جستا کلام پروت تے اللہ زد حافظ قرآن وخ سنگ خورم دا چا پسینه که جستا کلام پروت تے نو د حافظ قرآن غوښم الله په مځمکه باندې څه کړي ده پیغمبر خو ډېر لوړ شان لري خو ډېر اوچت شان لري د هغه شان ته څوک رسېدی شي الله علماو لیکلي دي وایي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د دغه مقبرې والو نه عذاب پورته کوي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي ته دغه مقبرې والو نه الله څه پورته کوي عذاب پورته کوي غرض می دا کو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت ورځ به ما ته انسان ډیر نږدې وي چې په مای درود زیات وایلی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په ما باندې درود ویل دا د انسان ګناونه داسې ختمي لکه په اور چې اوبه واړی ماء البارد الفاظ راغلی لکه په اور چې یخ اوبه ورواړی اور مړ کی دک شانت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ویل د انسان ګناونه ختمي الله او درود چې د کله زیات ویل کنه الله به درته ډېر لوړ مقام په دنیا کې هم درکي او په آخرت کې هم درکي امام شاه ولی الله رحمه الله تاسو بینه پیجنې علماء ډیر ښه پیجنې امام شاه ولی الله رحمه الله دا یو داسې عالم تیر شوی دی کنه چې د هندوستان او د پاکستان څومره علما دي دوی خپل د حدیث و سند نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسولی زکه اوس د خپل حدیث و سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسوم په منځ کې به امام شاه ولی الله ضرور زما استاد کیږي دا کې دی نشي چې امام شاه ولی الله رحم الله زما استاد نشي او زه د خپل حدیث و سند چاته ورسوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نشي کېدی د هر عالم په سند کې بنوم د امام شاه ولی الله خامخا راځي دا یو داسې عالم تیر شوی داسې عالم هغه ویل الله تبارک وتعالى ماتا او زما خاندان ته چې دا سره راکړي دي کنه دا د درود شریف په ویلو سره راکړي دي ماتا او زما خاندان ته چې دا کم مقام میلاو شوی دا کم مرتبه میلاو شوی دا وی دا د درود ویلو په برکت سره میلاو شوی دا ته خو درود شریف وایې کنه چې ته د دې برکات ویني ته د دې برکت په خپل ځان کې ویني ته دې برکت ته په اولاد کې ویني ته دې برکت ته په نوسو کې ویني حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې زیات درود وایي په ما باندې دا وایونکې به په خپل رنګ وي ته د بچي بم رنګي او د نوسی بم رنګي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات سوای درود وای درود زیات وای درود زیات وای الله به دې بند مخې په دنیا کې کولاوي الله به دې په مال کې برکت واچ برکت به دې الله په مال کې واچ الله
د درود شریف په فضیلت کې یو کتاب دی دلائل الخیرات د دې کتاب نوم دی دلائل الخیرات او د دې کتاب مصنف چې کوم دی د هغه نوم دی علي بن حسین الجزولی رحمه الله علي بن حسین الجزولی رحمه الله د دې کتاب مصنف دی هغه په دې کتاب کې په خپل لیکلي دي چې ما دا کتاب ولې د درود شریف په فضیلت کې ولیکو هغه وجه لیکي هغه وی داسې کار چې زه یو ځل په سفر باندې تلم نو په یو خوشي بیابان ورلم نو د مانځه ټایم شو د مانځه وخت شو نو اوبه مې کتې نو په نظر مې یو کوی راغی ما وی زه کوی دی اوبه وپکې زه بیا اودس وکم مونځ به وکم اوس چې کوی له ورلم کوی کې اوبه شته دی خو په کوی باندې نه بوکه شته او نه رسی شته رسیم نشته او بوکم نشته دی نو اوبه خو شته دی خو راوالم دی څنګه سلوخې نشته د اوبو د راغستو په دې پریشانۍ کې ودرېدم چې خدایه څه چل وکړمه اوس کو تیمم کوم نو اوبه خو موجود دي اوبه خو شته دی اول خو د دې کوشش کول غواړي چې د اوبه راوالمه په دې سوچ او فکر کې ولاړو وی زما خیال نو دغلته یو کور د هغې د کړکۍ نه زه یو ماشوم سی کولم د کړکۍ نه یو ماشوم سی کولم بهرحال هغه چې زه په پریشانۍ کې لیدلم په سوچ کې لیدلم وی هغه د کور د کړکۍ نه راکوزه شو زما خواله راله وی ما ته وی چې بابا ولې خفه ولاړې څه پریشانی ده ما ورته وی چې پریشانی دا ده کوی شته اوبه شته خو لوښې نشته رسی نشته چې اوبه ترې راوالم اودس به وکړم مونځ رانه قضا کېږي ځکه خفه ولاړ یم ما ته وی چې ستاسو نیک عمل نشته دی چې د هغې د وجې نه تا ته د اوبه راوخیږي ماشومه ده ښه ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي د نیک عمل د وجې نه د خپلو بچو داسې تربیت وکئ تربیت داسې وله ذهن سازي وکئ دا تربیت او ذهن سازي صرف میندې کولی شي ګوره یاد وساتئ ما ته وی چې ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي ما ته وی چې داسې څه نیک عمل دی چې ما ته پې اوس د کوی نه ښکتې نه اوبه راوخیږي داسې څه نیک عمل دی ما ته وی چې ته څوک یې ما وی چې زه علي بن حسین الجزولی کوم هغه لوی عالم چې یادېږي خلک چې وی ډېر بزرګ انسان یو لوی عالم یو نوی نیک عمل هغه ته یې ما وی چې هغه زه یم خلک چې راته لوی عالم وي خلک راته وی نو دغه یم نو وی چې مړه څه خلک وایي چې لوی عالم دی ته سیټ ته شه ته ماشومه ده ته سیټ ته شه ما کتل ماشومې ته چې داسې چل کوي ماشومه د کوی غاړې له ورله کوی ته یې لاړې توکړې چې لاړې توکړې اوبه را روانې شوې را روانې شوې د کوی سر له راورسېدې بروبر ورسېدې ما ته وایي چې بابا اودس پکې وکړه اوس اودس پکې وکړه بر اوبو کې ما ماشومه د مټ نه راټینګه کړه چې اودس خو به وکړم خو ته راته ووایه چې الله تعالی دا کرامت د کوم طرفه درکړی دی ماشومه الله تبارک وتعالی دا دومره کرامات تا ته په کوم عمل درکړي دي چې ستا په لاړو کې الله دومره طاقت یې چې د کوی اوبه پې د ویښ نه سر له راخیږي څه عمل دی ستا کوم عمل دی هغې ماشومې راته وی چې داسې هېڅ عمل مې نشته دی خو په نبي علیه صلات وسلام باندې درود زیات وه په نبي علیه صلات وسلام باندې څه زیات وامه درود وامه بس د دغې درودو د وجې نه الله زما بندې مخې کولاوي هر مشکل راته الله د دغې درود د وجې نه اسانې د دغې درود په برکت سره ماته هر مشکل کار اسانېږي امام جزولی رحمه الله فرمایي وي اودس خو مې وکړه مونځ مې وکړو خو دا مې قصد وکړو اراده مې وکړه کو کلي ته لاړم په خپل ژوند کې به ضرور د درود شریف په فضیلت یو کتاب لیکم دا مې قصد وکړو اراده مې وکړه او چې کلي ته رالم نو دلائل الخیرات کتاب مې ولیکو چې دا د درود شریف په فضیلت کې دی الله نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود زیات وایي څه پې وایي دا درته نه وایم چې نور نیک اعمال مه کوئ نور ذکر مه کوئ نور ذکر هم زیات کوه چې څومره درنه کېږي وایه خو زمونږ خلک نور ذکر زیات کوي خو درود شریف
سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. دا اذکار الحمدلله مونږ کو کنه او خپ ډیر والی سره کوي، څومره چې کولې شي دا د الله ذکر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وستا جبه د همیشه د الله په ذکر باندې لمدای، جبه د همیشه ستا په سلام دی د الله په ذکر باندې لمدای. نو ذکر کو دا بهترین ذکر دی، خو کمې په مونږ کې دا چې مونږ درود شریف نه وایو، درود شریفو نه وایو. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف هم زیات وایي. ټیک ده، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود چې څومره درنه زیات کیږي دومره وایي. د دې ډیر زیات فضایل دي، ډیر زیات فضایل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحابه کرامو ته وی تاسو ته بخیل معلوم دی چې بخیل سړی څوک دی؟ بخیل پیژنئ بخیل څوک دی؟ صحابه کرامو جواب ورکو وی الله او د الله رسول به ډیر خفیجنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی بخیل هغه انسان دی چې د چا وړاندې زمان نوم مبارک ذکر شوغه په ما باندې درود نه وای. د چا وړاندې چې زمان نوم مبارک ذکر شوغه په ما باندې څه نه وای؟ درود نه وای. حدیث مبارک کې راځي وای کوم انسان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي او دې په درود نه وای دا انسان بے وفا دی. دا انسان سره بے وفا دی، د نبی علیہ السلام سره وفا نه کوي، د نبی علیہ السلام سره مینه نه کوي. بل علماء لیکلی دي وای کوم انسان په وړاندې چې د نبی علیہ السلام نوم مبارک ذکر شو د درود نه وای کنه نو د قیامت په ورځ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک دیدار اونکي، د نبی علیہ السلام د دیدار نه به محروم شي. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان په وړاندې چې زمان نوم مبارک ذکر شي او د په ما باندې درود نه وای د جنت لار فریخ او د جهنم په لار روان شوی دی. الله داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام، ډېره مننه.